أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. سورة الأنفال 68 نمبر آیت دی 68 نمبر آیت کی د مخکري عمل او د زجر هغه تتمه ذکر کیږي، اخرنه سبق ذکر کیږي. الله تعالی وی لولا کتاب کنوی هغه لیکل من الله چې د الله تر طرف نه وو سبقه او وړاندې شوی وي، هغه لیکل چې د الله تعالی طرف نه وړاندې شوی دي دغه نه وي لمسکم نرسیدل به تاسو ته فيما په هغه څه کې اخذتم چې تاسو اخیستلي دي. بدر کې د قیدیانو په سره کوم پیسې اخیستلي دي، نو تاسو ته برسیدلي وي عذاب عظیم، عذاب لوی. دا آیات چې کله نازل شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل چې د الله تعالی عذاب مخامخ راغلی، خو الله تعالی خپل فضل سره بیرته واپس کړ، او کدا عذاب یې واپس کړی نه وي نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه او د عمر فاروق رضی الله عنه نه علاوه ټول خلک به راګر کړي وي د عذاب. دویمه خبره دا د دې آیات کې الله تعالی وی لولا کتاب من الله که هغه لیکل د الله تعالی طرف نه چې کوم دي سبقه دا وړاندې شوي نه وي نو بیا به تاسو ته عذاب راغلی. دغه لیکل څه لیکلو دا څه مسله وه چې هغه د مخکې نه لیکلی شوي ده، او هغه لیکل چې کوم دی نو اوس د عذاب دپاره رکاوټ جوړ شو، عذاب رانغی. نو مفسرینو دې باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث مبارک نقل کړی دی چې کوم ترمذي شریف راوړی دی. هغه حدیث مبارک دا دی چې نبی علیہ السلام فرمایل چې مخکینی کتابونو کې د دې آخري امت پورې د غنیمت د مال حکم دا و چې دا بس خلک نه استعمالوي. بیا مخکې نه په تقدیر کې په کتابونو کې په ازل کې الله لیکلی و چې د اخرنۍ امت دپاره به غنیمت استعمالول لا جایز، نو استعمالول خو جایز وو، دې امت دپاره جایز وو. کوتاهي دومره وشوله چې د جواز حکم یې نازل شوی نه و، د مخکې نه تقسیم شو، دا غلطي وشو. اوس دا د چې کار خو غلط وشو، یعنی حکم نو راغلی مخکې نه تقسیم شو، د حلالوالي حکم یې راغلی نه و، خو دا حکم اصلا داسې و چې اصل کې داسې و چې حلال و، نو دوی خو د عذاب مستحق و، خو چونکې دا څیز ولا جایز و په ازل کې نو عذاب واپس شو. هغه لیکلو د وجه نه چې دې امت دپاره به جایز دي، دې وجه نه واپس شو. نو دا هغه تقدیري حکم چې کوم الله تعالی په ازل کې په لوح محفوظ کې لیکل دي امت لپاره غنیمتونو استعمال جایز دي، او دوی لپاره جایز خو غلطي کوم ځای کې وشوه د حکم د نازلېدلو نه وړاندې واخیست، دا غلطي وشوه، خو چونکې جایز ونه په دې وجه عذاب واپس شو. نو الله تعالی وی لولا کتاب من الله که نه وي هغه لیکل چې د الله ر طرف نه وو سبقه وړاندې شوي دي لمسکم نو بیا به رسېدلی وي تاسو ته فيما په هغه مال کې اخذتم تاسو اخیستلی دی د بدر د قیدیانو نه عذاب عظیم، عذاب لوی. نو دې ځای نه پورې خو دومره معلومه شوله چې دغه لیکلو د وجې نه عذاب رانغی. اوس وړاندې دا خبره ده چې یاره دغه مال استعمال څنګه شو، کم مال چې اخیستلی دی د حکم د نازلېدلو نه وړاندې ماف خو شو، دا خبره خو حل شوه چې مجرمان او ګناهګار نه دي. اوس دا ده چې دغه مال استعمال څنګه دی، کوم چې د حکم د نازلېدلو نه وړاندې تقسیم شوی دی، الله تعالی د هغې دپاره حکم بیانوي. نو فکولو خورئ مما د هغه څه نه غنیمتم چې تاسې په غنیمت کې اخیستلی دی د بدر په ورځ باندې حلالا حلال، دا تاسو دپاره حلال دی، طیبا او پاک دی. طیبا د حلالا دپاره تاکید شو چې دا ام حلال دی ام مکمل پاک دی، شکونو نه پاک دی. نو هغه شک په خپله باندې ختم شو چې دا خو د تقسیم نه وړاندې د حکم د نازلېدلو نه وړاندې دی، نو ګنې کېدای شي چې دا به پوره ټیک نه وي، نو الله وایي نه شکونه پکې مه کوه، طیبا د شکونو نه پاک دی، مکمل جایز دی. نو د اصولو د نور الانوار هغه اصول چې کوم دي هغه دې ځای نه اخیستلی شوي دي چې کله یو حکم د الله تعالی طرف نه داسې چې دا شیز جایز دی، خو دومره چې د نازلېدلو نه وړاندې په هغې باندې عمل وشي، نو دغه چې کله حکم نازل شو پته ولګېده چې په آسماني شرعي حکم کې دا شی ولا جایز دی،
اگر که د ناظرېدل نه دغه کار وړاندې شوی دی دغه مال وړاندې حاصل کړی دی نو بیا هم دغه مال جایز دی دې ځکه نوې معلومه شوه عامه قاعده شوه لیکن د دې په خلاف کې یو بله مسله د دې په شان ده کې که دې سړی وکړي چې یو شی جایز ګڼي او دغه هغه مال حاصل کړي یو کار وکړي د خیال کې دا جایز دی وروسته ته پته ولګي چې دا دې مسله کې زه خطا شوی او شریعت پلانې حکم په دې ځای کې زما خلاف دی زما د عمل د شریعت خلاف دی نو دغه ټیم کې او حکم خو د مخکې نازل دی خو دې خبر نه دی اوس خبر شو نو په دې ځای کې دغه مال در لپاره جایز کېږي نو دا مال ولې ټیک بیا حرام دی بیا مولا حرام دی لکه ډېر خلک په خطا کې بیمې وکړي بل څه وکړي هغوی ته کېدای شي پته نه یا ناجایز فتوا ته راغلي چې دا جایز دی بیا هغه ته پته ولګي چې حرام دی او شرعي صحیح حکم یې معلوم کړو نو شرعي حکم د معلومولو نه وروسته دغه تیر مالونه دې دپاره جایز کېدی نه شي دا مسله هم نور الانوار ذکر کړې ده د دې ځای په مناسبت باندې الله واتقوا الله هذا الله نو ویریږي ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخونکي او رحم کوونکی د دې جملې د ذکر کولو مطلب دا دی چې تاسو د پاره د غنیمت مال خو جایز دی خو دغه د غنیمت مال د یو قانون لاندې چې کله حاصل شي نو اله جایز دی هر پر دې مال ته غنیمت هم نه وي او هر د غنیمت مال به استعمالیم نه بلکې د جهاد او د غنیمت خپل اصول دي خپل شرعي قوانین دي کبا قوانینو کې دي حاصل کړي نو اله غنیمت دی او اله حلال دی اوس کده چې مسلمانانو سره جنگ وشي بده څنګه کې جنگونه وشي چې شرعي جنگونه نه دي شرعي جهادونه نه دي اس جنگونه دي قومونو جنگونه دي وطني جګړې دي قومي جګړې دي نورې قصې دي او جانبین مسلمانان دي مثال په تور باندې ودې څنګه کې چې کوم مالونه زبد شي دغه مالونه غنیمت نه ګرځي د غنیمتونه نه دي د استعمال ټیک نه دی جایز نه دی نو ار بجنګونو کې ګټل شوی مال د غنیمت نشي ویل یو خبره شوله دویم که د غنیمت مال شي د کافرانو نه واخیستل شي شرعي جنگ دی شرعي جهاد دی هغه کې حاصل شي لیکن دغه شرعي جنگ او جهاد کې ګټل شوی مال حاصل شوی مال تقسیم نه وړاندې د اسلامي امیر نه وړاندې چې څوک حاصل کیو استعمالي نه بیا هم ناجایز دی نو دغه دوه مضمونونو د حاصلولو لپاره دا جمله ذکر شوه واتقوا الله د الله نو ویریږي دې ذکر کې ډېر بے باکه کوي نه پر دې مالونه ضبط نه کوي ناجایز مالونه ونه خوري ان الله غفور رحیم یقین الله تعالی بخون کې او رحم کوونکی دی یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام قل وایا لمن حق چاته فی ایدیکم ساس پلاسونه کې دي من الاسرى د قیدیانونه کوم قیدیان ساس په قبضه کې دي د بدر په ورځ باندې نیولې شوی دي هغه قیدیان ته وایا ان يعلم الله في قلوبكم ک الله معلوم کو استاد بزرونو کې خیرن خیر خیر نه مراد ایمان او اخلاص ته دي ځکه کې خیر په ډیرو مانو سره راځي زیبه مناسبت سره به اندازه لګي دي ځکه کې په معنا د ایمان او اخلاص سره دي نو که تاسو بدلو کې الله خیر معلوم که څه مطلب یعنی تاسو ایمان راوړو صحیح مسلمانان جوړ شوي یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم دربه کې تاسو ته غوړه د حق نه دا دویم خیرن په معنا د غوړوالي سره دی غوړه د حق نه اخذ منکم جګه تاسو نه اخیستل شوی دی باغې نه غوړه بدر کې یا نه ډیر بدر کې ويغفر لكم بخنه بو کې تاسو ته والله غفور رحیم الله تعالی بخون کې او رحم کوونکی اکثر مفسرین را اذا د آیات د عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک نظر شوی دی عباس رضی الله عنہ چې کله د بدر جنگ تراغه نو دو سره وريرونه هم ور سره ځان سره یې سونا هم راوړی و چې کوم د مسلمانانو لاسونو ته لاړله اب غنیمت کې تقسیم شو او دې په خپل باندې گرفتار شو ونی ولې شو د عباس رضی الله عنه حالات دسیو د نبی عليه السلام بارک ډاډ کلک معتقد چې دا یو نیک انسان دی دسي پویدو چې دا یو د دروغجن نه دی دوکواز نه دی د معاملات بیخي چې کوم دي د عدل د انصاف دي دا زیاتی خور دنیا پرس د حکومت د کرسۍ د اقتدار شوقي نه دی بالکل دغه خبره باندې پویدو لیکن لګ لګ شکونه و د نبی عليه السلام پیغمبري باندې چې دا شکونه هغه شکونه په وجه باندې د نبی عليه السلام سره د ایمان اظهار نه کاوه دویم د عباس رضی الله عنه مجبوری دا و چې مکه معظمه کې د یو لوی تجارتي پروګرام او په کافرانو باندې ډیر زیات قرضونه او د کافرانو رائے دا و چې کم کس بدر جنگ ته نه حاضرېږي دی به د مسلمانانو سره همدردي لري د مال به ضبط کیږي کور به ضبط کیږي دا خبري باقي کوي
نو عباس رضی الله عنه دغه ترتیب باندې بدر میدان ته راغی، خو د جنگ په نیت وینه راغلی. اکثر علما رائے دا د جنگ په نیت نه راغلی، او چې کله دې ګرفتار شو د سیویلم چې د جنگ لنیم راغلی، د خلکو په زور راوسته. نو نبی علیہ السلام ته ویل چې من کسر سواده فهو منه، چې اکثر چې سیوا کړي د باقي کې وشماري ظاهر دغه شند کړي. نو د نبی علیہ السلام ته ویل چې ته پیډیا ورک، او یوازې خپل پیډیا ما ورکوه، بلکې ستا دوه ورونه د ځان سره راوستل د مکې نه جنگ له د هغې پیډیا به هم ته ورکړي، هغو غریبانان د پیډیا به یې ته ورکړي. نو په تا باندې به درېو کسانو پیډیا راشي. عباس رضی الله عنه ورته وویل چې زمانه ما چې کومه سونا راوړې وه بدر میدان ته جنگ دپاره، هغه سونا مسلمانانو زمانه اخیستلې ده، هغه سونا ما ته په پیډیا کې وشمارئ او زما پیډیا کې هغه واخلئ. نبي علیه السلام ورته ویل نه هغه خو غنیمت ګرځېدلی دی، هغه د غنیمت حصه ده، هغه واپس پیډیا کېږي نه، پیډې دپاره به ته نورې پیسې راغواړي. او دی ورته هم وویل چې د ورېرونو پیسې به هم ورکړي. نو عباس رضی الله عنه ورته وویل چې نبي علیه السلام ته چې زما نه خپله پیډیا هم واخلي او د ورېرونو پیډیا نه هم واخلي، نو زه به دومره زیات غریب شم چې بیا به د مکې په کوڅو کې د قریشو نه سوال کوم، بس چړ به راغونډوم او نور څه به راسه پاتې نه شي. نو په دې ټایم کې نبي علیه السلام ورته هغه خبر راوړاندې کړله چې دا خبرې پرېږده، کومې مال چې تا د شپې په نیمه حصه کې نیمه شپه کې خپلې زنانه ام الفضل له ورکړی دی، هغه مال چې کوم دی را واپس کړه، راویې غواړه او پیډیا کې ورکړه. نو ده ورته ویل دغه مال نه ته څه خبرې؟ عباس رضی الله عنه چې دا تپوس وکړه، نبي علیه السلام ورته ویل ما ته الله اطلاع راکړه د وحي په ذریعه باندې. نو دا واقعه چې کوم د عباس د مسلمانېدلو سبب هم وګرځېد، هغه ته یقیني پته ولګېده چې دې ته وحي کېږي او دا واقعي پیغمبر کېدی شي. د دې نه بعد به د پیډیا ورکړله، د ورېرونو پیډیا هم ورکړله او دی واپس مکې معظمې ته لاړ. خو د نبي علیه السلام نه دې ویل صحیح متاثرو مسلمانو، خو نبي علیه السلام ورته ویلي چې اسلام دې پټ وساته، فلحال مدینې منورې ته هجرت مه کوه، هلته ایثار شه، مکه کې ایثار شه د ډېرو اغراض او مقاصدو حاصلولو دپاره. دی به مکه معظمه کې بیا ایثار شو، کافي وخت پورې بیا وروسته راغی. نو عباس رضی الله عنه به ویلو چې قرآن کې الله تعالی مو سره وعده کړې وه د بدر د قیدیانو سره چې که تاسو نه کم مال واخیستی شي او داسې پړونو کې خیر و ایمان هم راوړو، نو تاسو له الله تعالی غوره د هغې نه نور درکړي. وایي دا وعدې بیخي زما سره پوره شوې ده. ما وایي 100,000 درهمه ورکړي دي، لیکن د هغې نه وروسته زما په مختلفو ځایونو کې غټ تاجران 20 غلامان غټ تاجران دي، مختلفو ځایونو کې تجارتي کاروبار چلوي، او د هر غلام سره د 100,000 درهمونو زیات مال دولت ورسره دی. نو معلومیږي دا چې زموږ څخه چې کومه وعده شوه په کامله طریقه باندې هغه پوره شوې ده. نو دې ځای کې هم شان نزول خلکو عباس رضی الله عنه بیان کړی دی، لیکن دا د بدر د قیدیانو لپاره عام حکم دی چې کومه مسلمانېږي او په سمه لار باندې راځي، نو الله تعالی به دغه مال نه چې کوم څه اخیستلی کېږي د هغې نه به غوره مال نور ورکړي. ویغفر لکم، او الله تعالی به بخښنه وکړي تاسو ته. تېر جرایم چې د نبي علیه السلام سره څومره زیاتي کړي دي، هغه هم څومره تنګ کړی دی. بدر ته پسې راغلي دومره په غرور باندې، نور ستاسې کفریات شرکیات هغه ټول شیزونه به الله تعالی معاف کړي د دې نه وروسته. خو چې کله ایمان راوړی الله والله غفور رحیم، الله تعالی بخونکی او رحم کوونکی دی. نو د دې دوه صفتونو تقاضا دا ده چې د ایمان نه وروسته به تاسو هم بخي هم به در باندې رحم کوي. د بدر قیدیان چې کله پرېښودلی شو، نو هغوی نه خو پیسې واخیستلی شوې او د هغه لوی لوی ظالمانو چې ټول عمر د مسلمانانو سره سخت ظلمونه کړي، دوی قطعا د پرېښودلو قابل نه وو. نو په دغه پیسو باندې د دوی پرېښودل واقع چې د کافرانو دپاره خو ګډ غنیمت و، ځکه دوی واجب القتل او ډېر ظلمونه یې کړي، قتلونه یې کړي، ناجایز یې کړي وي. دوی چې کله معاف شو لاړل، د مسلمانانو په ذهنونو کې به ډېر وسوسې شکونه هم تاوېدل چې هغه ظالمان چې زموږ نه د پیسو په لاس باندې په ذریعه باندې آزاد شو، دوباره چې خپلو کورونو ته ورسېږي دوی به څه قسم تیاري کوي، خدای خبر دی، او څه قسم ظلمونه به دوباره زموږ سره کوي. په دې کې ځینې کسانو د اسلام اظهار کړی او مسلمانان شوي په جیلونو کې چې موږ مسلمانان یو. نو د دې خیال دا و چې دا به هم دوکه بازي، دغه مسلمانۍ به یو ډال د په ځای به استعمال کړي او مسلمان به دی یي نه او نور تخریب کاري ورانکاري به شروع کړي. نو خلکو سره یو غم ورسره و. په دې آیات کې وإن یریدوا خیانتک کې هغه شکونه خفګانونه او توصیې د مسلمانانو د لرې کولو لپاره الله تعالی د آیات نازل کړو. نو الله وایي وإن یریدوا که دا خلک اراده لري، دا قیدیان
خیانت که د خیانت کول ستا سره چې مسلمان شوی بنه دروغ به وي اته جلاړ شي بیا به ظلم نه کوي نو الله وایي څه خبره نه ده فقد خان الله دوی خیانت کړ یقینا دوی خیانت کړي او د الله سره من قبل د مخکینه الله سره خیانت کړي په ازل کې ټول ارواح چې کوم دي روحونه دوی د الله تعالی ربوبیت منلې دا مسله بل ځګن کې براشي چې الله تعالی دا ټول انسانان روحاني تور باندې حاضر کړ او دغه روحونه ته الله تعالی ویل الست بربکم ایا تاسو رب یم کنه یم دې ټول روحونه اقرار کړي چې او د زمنګ ربي زمنګ ټول روحونه ته اقرار کړي دي بیا چې کله دنیا ته راغلل نو هغه اقرار یې پرېښود د شرکونو کفرونو پسې شو اسلام او د شریعت عقیده یې مکمله پرېښودله نو دوی مخکې د الله سره خیانت کړی دی چې کله دوی مسلمانان نشو په دنیا کې او په ازل کې اقرار کړی دی اوس په دنیا کې مسلمانان نه دي نو د الله سره مخکې خیانت کړی دی نو الله وایي فامکن منهم الله تعالی فامکن قادر شو من قادر دی منهم په دوی باندې یا فامکن منهم الله تعالی قدرت ورکو تاسو ته په دوی باندې دوی گرفتار شو والله الله تعالی علیم فید حکیم حکمت والا دی نو حاصل دا شو چې که دوباره د غداری او خیانت وکي الله تعالی به د مسلمانانو ته بیا قدرت ورکړي دوباره به گرفتار کوي ونیسي په دویم ځل باندې او چې دوباره یې ونیسي بیا به د خلاصېدو لاره نه وي ځکه دا اوس اسلام اصول هم دي چې لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين مسلمان د دوی یوې سړي نه دوه پیرې نه چلی کېږي مکه معظمه کې یو شاعر و چې د نبی علیه السلام ډېر سپکاوی به کوه خوشي خوشي اشعار به یې ویل د اسلام سپکاوی به کوه او د نبی علیه السلام ګستاخي به یې کوله دا شاعر مسلمانانو گرفتار ژوندی گرفتار کو د نبی علیه السلام خواته یې راوست کله چې دی راوست نو د ډېرې بهانې وکړلې چې ما ته پته نه وه زه اوس مسلمان شوی ما نبي علیه السلام پېژندلی دی زما ورسره داسې مینه ده داسې مینه ده چالاکیانې او قسمونه او چل ولې وکړو او ورسره به معافي غوښتله نبي علیه السلام دا ظالم معاف کړو چې کله معاف شو دی لاړو نو دی ویل دوکه مې ورسره وکړه بیا خپل کار شروع کړو مسلمانانو دوباره گرفتار کړو چې دوباره گرفتار کړی اوس د بیا مکر شروع کړو چې مکر یې شروع کړو نبي علیه السلام ورته وویل چې لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين د یوې سړي د مسلمان د پرې نه چلی کېږي دوباره راسه دوکه نشي کولی نو دغه شانګه دوی هم دوباره خیانت وکړي او الله تعالی دوباره مسلمانانو په لاسونو گرفتار کړي نو درېیم ځل چانس ورته بیا نه میلاویږي ځکه مسلمان د یوې سړي نه دوه پرې چلی کېږي نه